کله چې جنگ بدر وشو په 2مه هجری کې او مسلمانان کامیاب شول فتح او تمیلاو شول کفار چې کوم دی اوی مردار شو اوی قیدیان شلو او باقی وتښتېدل نو چې وتښتېدل مکه کې کافران خو شکست خوړلی و په ټول عرب نړۍ کې بدنام شو قریشو شکست وخوړ مسلمانانو د شکست دا یو ناشنا خبر نو دوی د انتقام اخیستلو دپاره جنگي تیاری چالو کړه بل جنګ او دا بدله به تیلو دی مسلمانانو نو داسې کار یې وکړو په دارالندوه کې ابو سفیان چې کومه قافله روانه کړې وه هغه رسېدلې وه مکې ته هغې کې ټول مال حال پروت نو اعلان یې وکړو چې د چا مال دی خپل رأس المال والی او چې کومه ګټه ده هغه به جنګ ته وباسو نو تقریبا منافع و 50,000 درهم منافع دیناره دای جنگ ته ویستله په دې باندې به جنګي اسلحه او ساز سامان ول د دغه قافلې ګټه 3000 تعداد برابر کو جنگی 200 صغری وی 200 جنگی اسونو او دین علاوه هر سړی سره خپل اسلحه مو تورا او را روان شلو د احد خوا کې پړاو واچو خیمه ولګول بل ترته نبی کریم صلی الله علیه وسلم جمعه پر از بیان نه وکړو خلکو ته واعظ نصیحت وکړو د جنگ باره کې سره خبره وکړه مشوره واخیستله څنګه کو جنگ بغو څنګه کو مدینه نه بارې کو په مدینه کې وته پاتې کېږي د نبی علیه السلام خپل رای دا و چې مدینه منورې نه وځو او دې مدینه منوره کې وای او ان شاء الله موږ ته به کامیابی ملایوي پهله ځلې دا رئیس المنافقین عبد الله ابن ابي ابن سلول هم پکې مشوره واخیسته دا ظاهري مسلمان هغه ته تب کې سوي هغه ویل زمان دارې ده چې دا جنگ کوو نو مدینه منوره کې به کوو بهر ته نه وځو ځکه عموما چې موږ څومره جنګونه کړي ویل زما تجربه ده موږ چې مدینه کې پاتې شوي نو فتح راته میلاو شوې ده او چې بهر وتی نو موږ ته شکست میلاو شوې ده رحم د نبی علیه السلام غوندې باقي صحابه کرامو خاص کر هغه صحابه چې جنگ بدر کې حاضر شوي نو هغوی ډېر جوش جذبه کې هغوی نه جي بهر وځو مدینې نه چې بهر موږ نه وځو نو داخل به وشي دا بزدله دي کمزوري دي د کوره نشي راوتلی نو خامخا د کوره ورځو بار سره جنګي نبی علیه السلام ټیک شو مشوره رااله خپل لري نبی علیه السلام دا چې دلته جنګي کړ اکثر صحابه مشوره دا چې بار وځو صحیح شه بس تیاری وکړي بیان یې تو کو صحیح شو نبی علیه السلام هم لاړ کور کې تیاری وکړله زغره اسلحه یې واچوله او را روان شه د کور نه بهر راووت لیکن د صحابه کرام ویلې چې لکه نبی علیه السلام موږ په خپله مشوره باندې مجبوره کړو د هغه رایه خو دا وه چې دلته جنګېږو او داسې معلومه شوه چې نبی علیه السلام موږ بهر ته وتو باندې څه شی کړو مجبوره نو دا خو ډېر بد وکړله چې موږ نبی علیه السلام اوس جنګ دپاره وباسو بهر نو دا خبره سعید ابن معاذ او سید بن حزیر دا وکړله هلکه تاسو څه چل وکړو تاسو خو نبی علیه السلام جنګ دپاره بهر ته مجبوره دا خو ډېر بد وکړو
چې نبی علیه السلام زغر اچولې په کور نه راووته را روان دی جنګي اسلحې اچول نو دوی ته د خدای رسوله داسې کار کوو چې دلته جنګېږو ستاسو ری دا ځای وه موږ خپله ری واپس کړله دلته به جنګېږو بهر ته نه ځو نبی علیه السلام یې نه چې پیغمبر یو پیره اسلحه واچوي نو بغیر د جنګه بیا اسلحه نه کوزوي زه اوس خپله اسلحه خپل زغره خپله تیاري چې کوم دی بغیر د جنګه اوس نشم کوزولی اوس به خامخا وځو دا د پیغمبر شان نه خلاف ده چې یو پیره اسلحه راوالي او بغیر د جنګه اسلحه کیږي اوس به خامخا وځو بس روان شو